زما د ژوند مقصد دا دی تحریک خوشحال شب قدر خوشحالي زمونږ ایمان دی. ما چې کم د مشرانو نه زده کړي دي څه مې کور کې زده کړي دي څه مې تاسو نه چې زده کړي دي ستاسو په لاسونو کې امپلوی شوی ما تاسو راته څه ښوولي دي او تاسو راته د خپل ما خو پلار لیدلی هم سم نو خو تاسو راته د هغه خبرې کړي چې څنګه تاسو نه مې اورېدلي دي چې څنګه ومقې باندې کوشش کوم چې لاړ شم کوشش دلته زه دا اعلان کوم د دې میډیا وساتت باندې او تاسو تم چې ستاسو د ټول شو قدر مسلې زما دي نن اعلان کوم چې دا زما ذاتی مسلې دي ان شاء الله دا به زه حل کوم ستاسو که دی څوک زه ته بیا هم دا خبره کوم مداریان ووټونو پسې ګرځي اوس ووټونه د هغوی مسالې زما روکې که د 25 دیهاتو مسله ده هغه هم زه اعلان کوم دا زما ده بالکل هر سړی هغه دغه خبره وکړه چې هر سړی مسلو نه تښتي زه وله غاړه ورکوم ستاسو مسلې زما چې کومه مسله وي ما یې راوړی او زه پیش او زما کار پیشه زه به خپل وس کومه زما چې څونه زور دی څونه وس مې دی څونه طاقت مې دی یا به لګومه خو زه به یې کوم او زه ستړی کېدو وله نه یم مخکې به مزل کوو زه به هر یو ځای ته ځم هر یو دغه هره مسله به راوچتو چې زموږ څونه مسلې دي څونه چې ګند جوړ شوی دی خو د دې دپاره به رورولي پکاري اتفاق پکاري زه چا نه څه غواړم زه که مټې ته تللی یم که زه چالمارۍ ته تللی یم که زه دلته شوقدر کې ګرځم که پیر قلعه ته تللی ما چا نه څه غوښتي دي او نه ماله به څوک څه راکړي زه درته وایم زه ماله مسلې راکړې خپلې زه صرف مسلې غواړم مسلې راکړې ماله نور هېڅ هم مه راکوئ زما هېڅ هم نه دي پکار زما چې څونه وس زه خو زما وس زما ایمان خو به وګورئ که نه او زما مشران دي دي ته خو به زه ډېر ښه معلوم یم زما ایمان خو به تاسو ته معلوم وي چې زه تاسو سره وړوکې رالوی شوم زما د پلار ایمان هم تاسو ته معلوم دی او زما هم درته معلوم دی کار څه کوم بې پښتو به نه یم ودرېږم به ښه په نره باندې ستاسو د انکو پښتو په وخت کې به انشاءالله زه ولاړ یم او بیا هم درته وایم چې سیاست نه کوو سیاست په خپل ځای دی دا د انکو پښتو خبرې دي دا د کلیوالۍ خبرې دي دا د رورولۍ خبرې دي په دې بزو هر چا سره زما په دې مې پروا نشته چې دا فلانکي پارټۍ والا دی ډنګري پارټۍ هرې پارټۍ والا دي زه ورته ولاړ لاس په نامه ورته ولاړ انشاءالله دا شوقدر به د دې ګنده خلکو د لاسونو نه به راوباسو چې دا کمو خلکو پې مزې کړي دي مسلې دا دي چې صاحبه دلته ما سره وران شي نو ما ته به بل کس راوچت کي تا سره وران شي تا ته به بل کس راوچت کي رور سره جنګوي او مونږ هم د هغوی په لاسونو کې لویږو چې یاره صاحبه هغه په دغه کې په یو شي زه په بل شي یو بل شي زه اورم زیاتتر دا خبره پکې نه وې راله د فلانکي صاحب فنډ دی او د ډنګري صاحب فنډ دی حیران شمه دا فنډونه د فلانکي صاحب او د ډنګري صاحب فنډونه څنګه دا فنډونه خو د عوامو دي د فلانکي صاحب د کوره پټې خرڅ کړی دی دوکانې خرڅ کړی دی د کوره دا فنډ راوړی دی چې دا وي د فلانکي صاحب فنډ و د خپل فنډ یې و چې دلته یې لګاو کړو هغلته څنګه خپل فنډ و ولې د کور یې راوړی دی دا د عوامو د ټیکس پیسې دي دا د عوامو فنډ دی ته چې په دې ګاډو کې ګرځې دا هم د عوامو پیسې دي ته چې دا ډرایوران دا ګنمینان دا تنخواه اخلي دا هم د دې تاسو دا د عوامو نوکران یې تاسو دا چې څه خورې سکې ستا بچي چې سکولونو ته ځي دا هم د دې عوامو پیسې دي دا خپل فنډ پکې کم ځای نه راغی هله به دې ووایم ومنمه چې ستا خپل فنډ دی چې صاحبه تا د کوره پټې خرڅ کړي یا د کوره د پیسې راوړي او دلته دې ولګولې زه به دې سره بلکل ته ویم چې دا ستا خپل فنډ دی دا د دې خلکو پیسې دي تا کومې لوبې هم شروع کړي دي وی دا زما فنډ دی او دا زما فنډ دی ستا اړو دی نه د کوم ځای نه ستا فنډ راغی دا ذهنیت دغه کول دي دا غلامي ذهنیت یې موږ له جوړ کړی دی چې یاره موږ له ذهن کې دا چولي دي چې یاره صاحبه تاله به زه ټرانسفارمر کوم خو ته به ما ته مخکې شاته کېږې زه به ته مخکې شاته کېږم خو د کوره دې پیسې راوړې دا نه چې زما پیسې هم په ما لګې او زه به ته مخکې شاته کېږم کلاس 4 نوکري درکړم یاره نوکري کومه تا هغې تنخواه اخلمه تا ته ولې چپړاسیتوب وکړمه داسې وي که نه ویله کوي بیا په حجرو کې کارونه کوي د خدای لپاره به خبره وکړو داسې ده که نه ټي ایم ای کې هم دغه شی دی په دې هسپتالونو کې هم دغه شی دی
کلاس 4 لګولي بیا به وي سکولونو کې هم دغه شیز دی بیا به وي شا ما پسې به مخکې شاته کېږي تا ته کوم ځای انصاف دی یار پرېږده دا آزاد سړی دی هغه ځان له نوکري وکړي قوم هم غر کې حکومت هم غر کې د شوقدر د عوامو حق به راځي شوقدر وله ته هر ځای پښتانه دي که د مټي دي که د 25 دهات دي که د دواوي دي که د لزاق قوم دی څونه پښتانه دی شوقدر د دې حقونه به دوی له راځي او دې تحریک کې به ما سره ښه کلک ولاړ یې او دې تحریک به دپاره به هر حده پورې ځو چې موږ خپل حقونه راوړو انشاءالله ډېره مننه جي الله هم ډېر عزتمند کړي جي تحریک خوشحال شب قدر دا د الیاس خان یو غیر سیاسی پلیټ فارم دی او د دې پلیټ فارم مقصد دو دي اول خپل منځ کې اتفاق او ورورولي پیدا کول چې اتفاق مې او ورورولي مې بیا به انشاءالله زموږ کارونه کیږي او دویم که تاسو وګورئ نو که کوم ځای کې لږه څه وړه شان کارنامه وشي نو ټول خلک راشي وي دا موږ کړې خو کوم زموږ قومي مسلې دي د شب قدر یو وي دا زما مسله نه ده بل وي دا زما مسله نه ده وي دا ستاسو کار دی نو هغې وجې نه موږ دا تحریک شروع چې په دې باندې موږ چې کوم د شب قدر مسلې دي په هغه مسلو باندې موږ کار وکړو او ښکاره خبره ده د شب قدر چې کومې مسلې دي هغه موږ ټولو ته معلومې دي زمونږ که تاسو منشور وګورئ اول زمونږ په منشور کې موږ دا ایښي چې موږ به د خپل مور پلار نه چې موږ ته څوک ډېر خواږه دي هغه زمونږ پیغمبر دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او موږ به د هغوی د شان کې څوک ګستاخي کوي یا نور داسې کومې ډلې فرقې روزي موږ به د هغوی مخنیوه کوو دا اول زموږ لومبنی د منشور کې دی زموږ ختم نبوت صلی الله علیه وسلم د هغې تحفظ کول بیا به د هغې نه پس موږ وګورو زموږ چې څومره مسلې دي د شب قدر هغه زموږ شریکې مسلې دي بجلي هم یو شانتې ده سړکونه روډونه سکولونه کالجونه مدرسې یا دغه شان بېروزګاري منشیات دا زموږ د ټولو شریکې مسلې دي که نه تاسو نه زه تپوس کوم دي که نه دي دا به موږ له څوک حل کوي بل ځای نه به څوک راځي بل ځای نه څوک هم موږ له نه راځي که راتللو څه پورې به راغلی وي دا به موږ پخپله راپاسو پخپله به یې حل کوو دغه مقصد دپاره موږ راغونډ شوي چې بی تاسو را د باکرا خلک د شوقدر خلک تاسو باندې څه چل شوي دې ته به ناست چې پلانکې به راځي زاره مینتونه به ته کوم ډینګرې به را پاسې راځئ که نه ودرېږئ پخپله ودرېږئ څه کمی دی تاسو کې سوچ سمجھ هم برابر دی نوجوانان در سره شته مشران در سري د ټولو نه قدرمن خلک یې عزتمن خلک یې را پاسې راځئ